خیبر پختونخوا ګورنمنټ ټوریزم حوالې سره سره د دې موټروی سره چې دا کوم ښایسته ځایونه دي لکه دا به اوس مونږ له دا کوم دریابونه چې راځي د دې د لاندې په خاصه توګه د چارسدې او د نوښار په سیمو کې نو دا به هم یو ډېر لوی کنټریبیوشن وي ځکه خلک به راځي موټروی باندې ځای په ځای باندې به چې کوم دی هغوی که ریسټ کوي دا اوس مونږ دریای کابل دی نو که تو ګورې نو که دریای کابل صرف د دې نه چې کوم دی ایکسس ورکول دي چې د هغې به خلکو ته هم پیدا وي حکومت ته هم پیدا وي امپلایمنټ به هم پیدا کېږي او خلک به انجوای کوي بل دا دی چې دونه لرې تلل به نه موټروی باندې سړی راغی او هم په موټروی باندې ښکته کوشو ورځ تېروي یا چې کوم دی ګنټه دوه تېروي هر څونه وخت چې تېروي نو یوازې خو د موټروی دا ښایستهوالی دواړو غاړې ته خاصه توګه کله چې موږ د پښتونخوا نه تېرېږو نو ډېره زیاته ښایسته دواړو غاړې ته ونې دنګې دنګې د سپیدارو ونې د خرولې یعنې د لاچۍ ونې او شوه ده پکې توت دی پکې بیا د میوو ونې دي خاصه توګه چې کله موږ د اسلام آباد د پېښور او د چارسدې ترمنځ چې کومه علاقه ده دا خو ډېره زیاته فرټایل ده بیا چې څنګه د صوابۍ او د مردان ترمنځ ده نو دا که تو ګوره دواړو غاړې ته ښایسته ځنګلې دي او هغه انګریزي کې چې وایي اټ از ا ټریټ ټو ډرایو سپیشلی سړی خپله باندې لګیا وي نو ماشاءالله دواړو غاړې ته وګورئ تاسو یو خو لش ګرین پټي هم دي د دې ونو نه اخوا دا اوس دریای جیندې دی دا د جیندي دریاب دی نو که په دې جیندي باندې څنګه چې ما وویل چې یاره دلته کې جیندي باندې هم دا دغه جوړېدی شي مختلف ځایونو کې دې نه لاندې زموږ سره چې کوم دی د جیندي دریاب چې دی هغه دا د چارسدې انټرچینج نه لږ مخکې راځي نو که سر دریاب شو جیندې شو خیالۍ شو کابل شو نو دا ټول خدای پاک یو داسې ښایسته ځایونه راکړي دي چې په دې کې د هر یو په غاړه باندې د په سوونو باندې هارټس کریټ کوي شي چې په هغې ته په زرګونو باندې خلک راتلی شي نو زه یم چې دا څلور دریابونه چې کوم د پېښور او د چارسدې ترمنځ څنګه ما وویل چې خیالۍ دی جیندې دی در دریاب دی یا کابل دی او بیا په خاصه توګه کابل خو د دغه وراواخله او هغه د اټک دریای چې اباسین ته پرېوځي هغه ځای پورې چې کوم دی خو لږ دا دی چې خبره کار کول پکار دي خبرو په ځای باندې هله به دا صوبه ترقي کوي هله به دلته کې خلکو ته روزګار میلاویږي نو دا د چارسدې انټرچینج دا وخت مونږ راورسېدو او چارسدې حوالې سره ډېر یو تاریخي زمونږ ضلع ده سیاست حوالې سره د باچا خان بابا لرګنی یا کور د هغوی خاندان بیا ولی خان بابا غنی خان بابا ټول هم آفتاب احمد خان شیرپاو حیات احمد خان شیرپاو وګورئ نو غټ غټ سیاسي قائدین چې کوم دی بیا په علماء کرامو کې حاجي محمد امین صاحب دا ډېر لوی لوی نومونه چې کوم دی هغه د چارسدې په حصه کې راځي نو که زه څنګه ووایم که ټوریزم حوالې سره به نو بیا په چارسده کې ډېر زیات هسټاریکل سایټس هم شته دي او په چارسدې کې چې کوم دی ځکه دا د دې پخواني نوم چې کوم دی پشکلاوتي نو که مونږ ورشو او دلته کې دا دریابونو غاړه 15 دریابونه چې کوم دي دا په چارسده کې راځي نو څنګه چې ما وویل چې د دې نه مونږ ډېر زیات کار اخیستی شو خاصه توګه ټوریزم حوالې سره د موټروی په غاړه غاړه چې مونږ ځو نو مونږ ګورو چې د کم د چارسدې او د مردان او د نوښار ټریډیشنل کم دغه د ګنې نو دا ډېر لوی تعداد کې دلته کې چې کم د ګنې کرلی شي او بیا دلته کې غټ میلونه کم د چې یو د په مردان کې فرنټیر شوګر میلز چې دا ویل کېده په یو ټیم کې دا د ایشیا د ټولو نه غټ شوګر انډسټري و شوګر میلو بیا دغه شانتې خزانه شوګر میل نو دا ټول د مونږ د موټروی په غاړه به تاسو ګورئ دا ډېر دا ټول ګنې ښکاري
او دا به 400 او د مردان او د نوخار دې کې زیاتره چې کوم دی د غني په حواله سره مشهور دی او دا څنګه چې ما وې چې شوګر انډستری دا د دې علاقې خاصه وه خو د بده قسمته نن سبا د خزانې شوګر میل چې کوم دی هغه هم زمونږ د غلطو پالیسو د وجې نه چې کوم دی بند دی او دا موږ اورېدلی چې فرنټیر شوګر میل مردان چې دی هغه هم د خپل کیپسټي پورې چې کوم دی نه چلیږي نو نوې حکومت ته دا هم یو چیلنج دی چې یاره داسې قسمه دغه چې دي د دې ریوایول پکار دی دا د غنو لوی لوی فصلونه پوره ګورې نو په سوونه کړه چې کوم دی دا په د غني د لاندې ده او د دې دپاره بیا د پېښور کې شوګر مل دی په مردان کې 2 شوګر مل دي نو ما صرف خبره کوله د دې علاقې په ښایستونو باندې چې دومره ښایسته علاقې چې دې کې صرف ځایونه جوړول دي نور خدای پاک ونې ورکړي بوټي ورکړي لینډسکیپ ورکړي دي هر څه شته دی دریابونه شته دی سیندونه شته دی ورسره چې کوم دی چینې شته دی خو اوس مسله دا ده چې دا به ایکسپلایټ کول پکار دي د ولس د ښې دپاره د ولس د ښېګړې دپاره مردان په سیمې نه تېرېږو موټر وی باندې او که زه دا ووایم چې څنګه د 400 نو د مردان خو بیا د ټوریزم په حوالې سره که زه دا ووایم چې د ټولو نه زیات اهم چې دی هغه مردان دی مردان کې صرف 2-3 سایټس که مونږ واخلو زیات نه چېرې که ته شهباز ګړه واخلې تاریخي حوالې سره که ته تختبایه واخلې که ته سړی چې کوم دی د جمال ګړی نو که لږ مونږ په دې باندې کار وکړو نو زه به وایم چې په زرګونو نه بلکې په لکونو د خدمت پیروکار چې دي هغه مونږ دې طرف ته اټریکټ کوي شو او هغوی دا د هغوی دپاره داسې ده مردان د خدمت زیاتره ویونکي خلک چې کوم دی فالوورز هغه جاپان کې دی په چین کې دی په تایوان او کوریاز کې زیات دي نو که چېرې مونږ په مردان کې صرف د مذهبي ټوریزم د دوی دپاره او څنګه چې ما وویل چې دا 3-4 سایټس چې کوم دي خاصه توګه باندې د شهباز ګړې چې هلته کې کوم راکس دي هغې باندې چې کوم لیکل شوي دي انسکرپشنز دي هسټاریکل هغه مونږ وګورو نو زه وایم چې هغې لپاره بیا په خاصه توګه باندې د تخبایې کندرات چې دي او دا خو دومره د تخبایې کندرات چې هغې باندې کې دوی خلکو ځان له آرټیفیشل دغه جوړ کړي دي او موږ ته خدای پاک دا څیزونه راکړي دي دغه شانتې د جمال ګړی کندرات داسې بیا دلته کې مخکې سنبالور دا علاقې دي چې دې کې که مونږ وګورو مونږ په لکونو بلکې زه دا وایم چې سالانه په لکونو باندې خلک که نور مونږ د مردان نیچرل بیوټي پریدو هغې چې فطرت کوم ښایست دی که هغې کې مونږ د کشمیر سمسته خبره کو د سکرې خبره کو د غټ غټ پیکس خبره کو یا د هغې د ښایسته اوبه مردان د مردان نور هسټاریکل د کوګناري د هغې چې کوم دی هغه سایټس دی یا زمونږ د نور د هندوز او د سک مت چې کوم دی د هغوی هغه ځایونه چې کوم دي که هغه مونږ وګورو په دې خاصه توګه په دا کلیوالې علاقې چې دي خو که صرف مونږ د تخبایې د جمال ګړی او د شهباز ګړی دا مونږ 3 سایټس چې کوم دي دا مونږ د ټورسټ ته اوپن کړل او دا د عاطف خان چې کوم دی خپله دغه هم ده د هغې خپله ضلع هم ده نو که زه وایم که دې باندې په لکونو باندې د بدمت خلک چې دی هغه مونږ دلته اټریکټ کوي شو اوس بدمت دپاره مسله دا ده چې زمونږ مسلمانانو کې یو غټه مسله دا ده چې مونږ د بل مذهب سړي وینو نو لمبې خیال مو دی چې یاره دی خپل مذهب ته راواړو دا خو د هر سړي خپل مذهب دی په دنیا کې په کروڑونو باندې عیسایان دي په کروڑونو باندې هندوان دي په کروڑونو باندې نورو مذهبونو والا خلک دي هر سړی د خپل مذهب چې کوم دی ښایسته دی نو زه دا وایم که مردان کې عاطف خان صرف د ټوریزم منسټر چې دی که صرف دوی د تخبایې د جمال ګړی د شهباز ګړی یا سریبالول یا داسې نورې علاقې چې کوم دي که د دې هغه د علاقې دپاره ټورسټ دپاره چې کوم دی دا ډیولپ کړلې او دلته کې ټورسټ هاوس نو دا زه صرف په موټر وی روان یم
تاسو ته بل طرف ته زمانه نوخار دی نوخار لا ما ټچ کړی دی چې 400 مردان موږ د ټیم کې پیښور ټو اسلام آباد یو د دې د وجنه دا څنګه چې ما وجه دا اوس مردان موږ تیریږو نو دې کې چې موږ صرف دونو کو مذهبي ټوریزم حواله سره نیچرل بیوټي حواله سره د کلیوالي علاقې د هغې ښایستونو حوالې سره زه دا وایم چې په لکونو باندې دلته کې ټورسټ راتلی شي او د عامو خلکو ژوند ښه کېدی شي انفراسټرکچر دلته کې مخکې نشته صرف خبره دا ده چې پولیس لږ امپروو کول پکار دي پولیس له زمونږ پکار دي چې هغه د خلکو د فزیکل یعنې د جان او د مال حفاظت وکړي نه چې د خلکو د اخلاقیات او یا دغه د دې څیزونو نه دغه پول هر سړی راځي هغه پوه شه او د هغه ایمان پوه شه خو دا دی چې زمونږ خپلې علاقې چې کوم دي دا ښایسته علاقې دا ورته مونږ ښوولي شو په دې باندې مونږ ښه کافي زر مبادله ګټلی شو دا مونږ د مردان نه روان یو تیریږو لوین موټر وی باندې څنګه چې ما دا خبره کوله چې د پیښور نه را روان شي دا مونږ د مردان نه اوس صوابې په لوري روان یو که دواړو غاړې ته وګورئ هماغه شانتې ښایستونه دي هغه شانتې ګرینري ده ونې دي بوټي دي شینکۍ دي او یو ډېر زړه راښکونکي غونته حالت دی دواړو غاړې ته تاسو که وګورئ نو د موټر وی نه اخوا هم لکه پوره ځنګلې دي صوابې یونیورسټۍ بلډینګ دی ښایسته بلډینګ دی تاریخي هم که ته وګورئ هغه سټرکچر ته نو دې سره صوابۍ کې مونږ وګورو صوابۍ ټول تاریخ دی کته پاکستان پورې کته چې د گجو خان بابا مقبره ده کته د فتح خان پنجتار خبرې کې کته تاسو څنګه چې ما وی کته د مابن یا د غدون د ویلی خبرې کې خایستونه دا ټول په خپل ځای باندې چې کوم دی د ثوابې ټوله یو دا یو د خبره د تاریخ چې د لاندې پروت دی ایکسکویشن کې کوم مذهبي وي څنګه چې ما وی چې د بودھ مت د دغه باره کې دا ویل کېږي چې د دې مذهب آغاز چې کوم دی هغه هم د ثوابۍ نه او د دوی څونه پیشوان چې دي مشران چې دي هغه بیا د دې ځای نه چې کوم دی ټولې دنیا ته دا صرف سرسري خبرې کومه چېرې که دلته کې مونږ لږ غونته کې کوشش وکړو نو ډېر څه مونږ کوي شو اوس په تاسو ته زه ووایم چې لکه ټولو نه امپورټنټ او ټولو نه اسان ځای هغه د هند یا د سیند په غاړه چې کومه علاقه ده چې په هغې کې مونږ لږ کوشش غواړي نو مونږ ډېر څه حاصلولی شو دا بیا ما چې کومه خبره کوله دا مونږ سره دریای سیند او دریای سیند که تاسو وګورئ هغه ورځ ما یو ویډیو شیر کړې وه چې د توربیلې نه راوله تر دې حد ځایه پورې چې کوم دی دا ډېر یو لوی سپیس مونږ ته راکوي چې یاره په دې کې مونږ څومره پورې ځایونه جوړېدی شي هټس جوړېدی شي او الریډي جوړو خو د موټروی د اکسس نه ورکولو د وجې نه چې کوم دی دا بند شوي دي نو لږ حکومت که دا وکړي چې یاره په دې باندې د هغه توربیلې ما چې څنګه ویلو د هغې نه راواخله تر د خیر آباده پورې اټکه پورې په دې باندې په سوونو ځایونه چې کوم دی جوړېدی شي چې هغې کې مونږ دا ټوریزم له ترقي ورکوي